اختر مبارک شو لویو ته وړو ته کشرانو مشرانو ټولو ته اختر مبارک شه. سبا اختر دی که نه خو تراوی نن خامخا وکئ. ولې به وکئ نن؟ بس نور خو به پوهیږئ که نه. ما باندې ګوره د اختر جلدي نه ده. زه وایم چې اختر چې 3-4 ورځې نور هم وروستو شي زما دومره کارونه دي. او دا یو خو دا دې ځته چې دا ډرامه وشوه چې مونږ د لون کپړې واغستې ځان له مو ښکلې ښکلې کپړې جوړې کړې. هغه موسم وایي چې زه داسې یخ یم که تاسو دا واچولې که نه نو ستاسو به د اختر خوند نی. خو خیر د ټول به مشترکه واچو چې زما په رنګې چا لون جوړې کړي دي که نه به ته خفه نه شئ. ډېرو باچولي مونږ به یې باچو. او دا چای وله پخوم نن ځکه چې دا نن د ماسخوتني سره چای وڅکئ. خیر سبا به ماسخوتني سره چای څکي بیا به هغې نه پس نه بیا به ماښامي سره چای. زه ماښامي سره نه پخوم. په ټولې بیکري کې زما فیورټ دغه دی کوکونټ. یو دا یو برفي دا ما صرف ځان ته راغوښتي. ښه ښکلي به یې پټ کړم کې به یې یم چاله یې ورکوم هم نه یم دوی به دا وخوري. ملګري مې کباب رالیږلي وو دوه هم ډېرې رالیږلي وو که نه چې ولې چې ما ورته ویلي چې زموږ کور والا خوراکي دي نو ما ځان ته داسې ډېر وخندل ځان سره ما ویل د دې خو دونه کباب هم په 2 کسانو کافي دی والله دونه ما به دونه وریجې ورلیږلې وې او سرسالنو ما ته یې خندل وي 2 ورځې مې شوې وې وایي ما مور خامن مې هل تا دې خدای ډېره کړي ستاسو دا وړې وړې معدې چې دي که نه نو مرغۍ عمره نو همدې ته موږ څه ووایو. هم ګورې زموږ پښتانه خو چې دی هغه خو ماشاءالله دي نو هغې هم سم ماشاءالله دغه رالیږلی اوس مې وایي چې چای سره به وخوړی شي. او کار دی ډېر زیات درځي راله کپړې نه راکوي په اعتکاف یې راله کښېنولي دي. دا ځای مې صفا کړو نن دا کار مې وکړو الماریانې مې صفا کړې فرج مې صفا کړو لکه ورسره لګیا یم د کور صفایانې مې لګولي دي. نو دا دی خو مثالا پخولو وریجې مې پخولې ورسره مې دا صفا کړو نو دې منځ کې ویډیو نه جوړېږي نو ځکه دې دلته زما ویډیو شته هم نه ځکه چې زه وایم چې کور ورسوه ویډیو پرېږده. او درځي چې دی هغه کپړې نه راکړي چې زه تاسو له ویډیو پې جوړه کړمه. تاسو ما ته ویلو چې ته د خپل اختر سوټ وښایه نو چې هغه نه راشي اعتکاف نه روزي پرون ورغم نو د ټولو کپړې یې راکړي او زما یو سوټ یې راکړو یو یې کېښوه فینسي یې راکړو بل یې راله پرېښی دی مایل هغه راکوئ نه وي هغه لا نه دی ګنډلی. اوس مې ورته میسج وکړو وایم وروره کا کپړې تیارې چې درشم میسج وګوري جواب هم نه راکوي داسې هوښیار دی. هلته خو هغه هم انتظار کوي چې ورګه که سهار ته اختر شي په اعتکاف نه جوړه روزي خو بیا به یې وله ورکړمه نو څه به ورته وی د درزیان لا ویني وچوي چې څنګه ما دا چای وچکه تاسو ته ښکاري څومره مې وچکه دیزي پورې وه کم وخت نه یې خوټ کوم اوس د دې چای خپل خوند راغو دا اوس سټرونګ چای جوړه شوه او بس اوس به د چاته په ارام کښېنمه چې دا چای اوس کم بیا زم استریانې کومه دومره استري ده که نه دا یو پراکره ده دوی پکې هغه سلایي مې راته ایښې ده سلایي خپله سلایي مې پرې ایښې ده وایم ځان له نه ګنډم څه نه کومه چې که څه درځي پکې لږ شانتې اخوا دې خوا هم کي به اوس مې ورباندې پروا هم نه کومه. مخکې به زما دومره دغه و که نه داسې عادت به مې و چې معمولي غونده کې فرق به م و زما کپړو کې ما به خپله کښېنستم ما به سم خو اوس یې نه کوم پروا ځکه چې اوس زما دې خوا نور کارونه زیات شو. اوس راله دې دا یو مشره ده راکړه بیبي دې راله کار ایښی دی د دې فټینګ وکړه د دې لستوڼي اوږده دي دا راله سیټ کړه. مایل خو درځیم په دې ورځو کې وایي دا تنګول به نه کوئ درځي ته مې وویلم دا کار دی وایي بالکل یو سلایي نه کوم ما ته وایي ستا کپړو کې چې کم زیب دی وایي دا مونږ نن سبا چاته نه لګو تا ته مې ولګوم. مایل خیر ما ته خو به لګې چې په دې خولې دې پیسې راوځي زه یې دله در کومه هغې عمره ته به یې ما له زیب ولې نه لګې وایي نه وایي داسې خبرې پورې مې ته مثال درکړو چې مونږ نن سبا دا زیب هم نه لګو وایي چې ولې چې کم کاریګران دي هغه غوسه کوي ته داسې سلایي اړو اخلمه چې کم کې دا کار زیاتي. مایل خاویم د زیب کسیت خو دې رانه مخته پوره کو غاړه دې راله داسې ساده جوړه کړې ده چې داسې غاړه هم څوک جوړوي نو بس بیا یې غلی و غږ یې راته نه کولو. نو دا خبرې دي درزیانو لا نه خرې شي. اوس راته ووایي چې رښتیا سبا اختر شته په کمو کمو علاقو شته د ځینو خلکو نظر ډېر تیز دی چې وایي شهادتونه تېر شي په پېښور باندې مو په لاهور باندې هم وایي چې سپوږمۍ چاند مته ښکاره شو نو ما زړه کې ویل یا الله ایمان مضبوطي ټولو خلکو له ورکړي نور نه پوهېږم په دې پوهېږم چې یا الله ته ټولو د ایمان مضبوطي ورکړي ځکه چې داسې غټ غټ دوربینونه دي او غټ غټ کیمرې دي هغې کې یو شی نه ښکاري او باریکي نه ښکاري او په ځنه سترګو باندې ښکاره شي پته نشته د دې دوکۍ او که دا رښتیا وي خو زه خو په دې خبرو کې نه پرېوځم او نه خپل ذهن خرابولی شم. بس دا یو سوال ټولو دپاره کوم چې یا الله د ایمان مضبوطي
ته ټولو لور کې سره زمونږه امین یا رب العالمین. واختر مو بیا مبارک شه ډیر ډیر که سحر شو کني درې څلور ورځې ونیسئ چې ثواب مزید وګټو.